محترم فرمایي چې د شب برات په شپه باندې الله پاک هر چا ته بهانه کوي، خو صرف 15 کسانو ته الله پاک بهانه نه کوي. نو راځي ګورو چې دا 15 کسان کم کم دي. اسنه که چېرته د 15 کسانو کې چېرته موږ نه یو، اسنه موږ د الله پاک بندګي وکړو، موږ د الله پاک عبادت وکړو او بیا هم الله پاک زموږ استاد بهانه نه کوي. نو راځئ نمبر په نمبر زه تاسو ته وایم چې کم کم دي دغه 15 کسان چې الله پاک ته بهانه په دغه اهم او مبارک شپه باندې دا نه کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بني کلب چې کومه قبیله ده د هغې څومره ګډې چیلۍ دي، د دوی په شا باندې څومره ویښته دي په ملا باندې، څومره په دې ګډو چیلو باندې ویښتان دي. نو یو سړی دونه ګناهګار شو چې د دې ویښتانو نه سوا ګناهونه بیا هم الله پاک معاف کوي، خو صرف د 15 کسان الله پاک نه معاف کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کم کلیپ ته دې حوالې سره دی چې شب برات کې الله پاک هر چا ته بهانه کوي، خو صرف 15 کسان داسې دي، څوک 4 کسان یادوي. نو دا کسان داسې دي چې دوی ته الله پاک بهانه د سر نه کوي، خو دوی هر څو کې الله پاک ته بهانه نه کوي. په دې کې 1 نمبر مشرک دی چې کوم سړی الله پاک سره شرک کوي، د الله پاک نه علاوه بل خدای مني، الله پاک نه علاوه بل څوک مشکل کشا حاجت روا دا ګڼي، دا سړی مشرک دی. الله پاک د انسان بهانه نه کوي، ځکه چې بهانه کوونکی الله پاک دی او د الله پاک سره بل څوک شریک کوي نو بل چا نه بهانه غواړي کنه. دویم نمبر دا دی چې کوم سړی بل چا سره تعلق دا کټ کوي، قطع رحمي کوي، صله رحمي نه کوي. نن سبا یو ناشنا غونتی دور دی، یو سړی لږ معمولي غونتی مالدار شي یا لږ ښه شي نو څه وایي یاره وایي موږ که به نه راځئ. نو تعلق ختمول کم سړی چې رشته کټ کوي، تعلق ختموي، دې سړي ته الله پاک بخښنه په دغه مبارکه شپه باندې محترمو دا نه کوي. نو کوشش وکړئ څومره کلي کې دی، لښه کې دی، ګاونډ کې دی، دا هلکه دي یو بل سره لګي نه، تاسو روغ ولو کوئ. فرمایي چې چا د 3 ورځو نه سوا خبرې بند شوې د مسلمان، هغې نه بعد الله پاک نه د هغوی لمونځ قبلوي نه روژه قبلوي، یو څیز نه قبلوي. یو څیز نه قبلېږي نو خبره کوئ که نه. ورپسې 3 نمبر کم سړی شرابي دی، شراب څکي، نو دې سړي د الله پاک په دې شپه باندې بخښنه دا نه کوي. نو څومره هلکه شراب څکي نو کوشش کول پکار دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړو، هغوی ته ورسېږي او هغوی د شرابو نه توبه وباسي چې هغوی هم د مغفرت او د بخښنې مستحق د اساس شي. 4 نمبر کم سړی چې د مور او پلار نافرمان نه وي. بعضې وخت کې انسان ډېر ښه سړی مونځونه هم کوي، هر څه کوي، خو ښځې سره تعلق بالکل ټیک نه وي، مور او پلار سره تعلق ټیک نه وي، یو بل سره خبرې نه کوي، دغرنګې په میاشتو میاشتو مور او پلار دا نه وي. دا یو قسم لا د طبعي ذریعه ده. نو مور او پلار سره تعلق ښه ساتئ، اگر چې هغوی که زیاتی کوي، نقصان کوي، هر څه کوي، الله پاک به د هغوی نه د هغوی د زیاتي باره کې یا مطلب د کم چې کم نظر تاته کوي، بل چاته سیوا کوي، هغې ته به اوس ځای شته الله پاک به کوي. خو ستا له طرفه څه کمی کوي پکار دا نه دی. نو مور او پلار سره ښکلې ښکلې خبره کوئ. ورپسې 5 نمبر چې کوم سړی په زړه کې کینه ساتي، کینه ساتي، بغض ساتي، یو سړی د هغه دیاړې وکړله، مزدوري وکړله، بیا د هغې نه بعد د پاک ګرځي یا کور ساز کي یا دغه رنګې ګاډی والي د بهر ممالکو نه راشي یا دغه رنګې پاکستان کې څه نوکري ولګي، د هغې نه بعد که کور سازي یا ګاډی یا پاک ګرځي، د نورو خلکو له فقار ورځي دا ولې پاک ګرځي یار، د پوندو ته یې ګوره اوسه پورې په پټو کې دیاړیانې وې کولې او اوس دونه پاک پاک ګرځي. نو کم سړی چې کینه ناکي، دا کینه ناک سړی الله پاک نه بخښي، ځکه چې دی د الله پاک په تقدیر راضي نه دی. او بل دا چې دی په خپل محنت نه کوي، بل سړي پیسې وګټلې ویې ګټلې خو محنت یې کړو ځان یې تباهي وکړله، تم محنت وکړه انشاءالله الله پاک به تعالی د هغې نه سوا رزق دا به درکړي او تعالی به مقرر کړي. محترمو دا 15 کسان دي، الله پاک دې 15 کسانو ته د شب برات په شپه باندې دومره مبارکه شپه ده چې په دې کې محترمو ته بهانه نه کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بني کلب چې کومه قبیله ده، د هغې قبیلې چې څومره ګډې چیلۍ دي، د هغوی په شا باندې څومره ویښتان دي،
کو څوک دومرم د چا ګناه وي څوک دومرم ګناهګاري الله پاک د انسانانو ګناهونه دا سکه معاف کوي خو لیکن د پنځو کسانو ته الله پاک بهانه نه رسرم نه کوي